مخکنی امتونو د پاره مال غنیمت حرام هغه د پاره حلال نو دا د دې امت خصوصیت دی الله تبارک وتعالى فرمایل چې دا مال غنیمت حلال دي تاسو د پاره دا خوري خودم ردا واتقوا الله دا الله نه ير کوي بشک الله جل شانه بخون کی رحم کون کی دي چې څه خطا لغزش کمزوري کوتاهي شوي وي رب کائنات ور سره معافی اعلان کوي د دې لپاره چې دا صحابه کرام قرآنی شخصیات دي سبا دا څنګه چې څوک را پاسي په دوی باندې اعتراض وکړي په دوی باندې تنقید وکړي دوی د لپاره کینه پر ځل کې وساتي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چونکه ارحم امتی بامتی ابوبکر نبی علیہ السلام فرمایي زما په امت کې د ټولو نه زیات رحم دل انسان هغه ابوبکر صدیق دی د خپل دغه صفت د غلبې د وجنه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا مشوره وړاندې کړه چې یا رسول الله کچری دا اویا قیدیان چې کوم جنگي قیدیان دي کدا دوی سره خګړه وکړي شي او دوی نه فدیه واغشتل شي او پرې خودل شي نو زمونږ د دې خګړې کې د شي دا اثر وشي چې دوی کې ډېر مسلمانان شي زمونږ د خګړې نه متاثر شي او دوی کې اکثریت زموږ د خپلوانو دي رشتہ دارانو دي د هغه رشتہ داري او د صله رحمي لحاظ اموش دغه سید نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه رائے مخ تراله او مختلفو صحابه کرامو اکثر دغه رائے پیش کړه چې کله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د مشورې نمبر راغی هغه دا مشوره وړاندې کړه چې یا رسول الله چونکه دا د کفر او د اسلام وړاندې معرکه ده او دغه مشرکین ډېر په غرور او تکبر سره د اسلام مقابله لپاره میدان ته راغلي او دوی ته په دې وخت کې یو عبرتناک سزا ورکول دا ضروری دی چې همیشه د پاره د دوی سرونه ښکته آینده د پاره څوک د اسلام مقابله ته میدان ته راتلو جرأت ونه کړي لہذا یا رسول الله زما دا مشوره ده دی چې کوم زما رشتہ دار دی هغه ماته حواله کړي چې په خپل لاس باندې دا غسر قلم کړم د ابوبکر صدیق چې کوم رشتہ دار وي هغه ته حواله کړي چې هغه خپل رشتہ دار سر قلم کړي او چې کوم د حضرت عثمان رشتہ داران پکې وي هغه ته حواله کړه د حضرت علی رضی الله عنه هر چې کوم رشتہ داران هغه ته حواله کړه هر یو کسبه د خپل د رشتہ دار سر په خپل لاس قلم کړي فائدہ به داوشي چې کله دوی انتقام غشتل غواړي نو عام خلکو نه بنانه بلکې خپل رشتہ دار نه به انتقام خلی خود په دې وخت کې دوی ته سخترین سزا ورکول چې د دوی دا غرور او د دوی دا نشا دا ختم شي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه رائے وریدو چې دا څنګه مشوره ده د یو سر چې یو کس قلم کوي د بل قلم کوي د دې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه رائے وانغشتلی شو او حضرت عمر داسی صاحب الرائے شخصیت الله تبارک وتعالی پیدا کړو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوبکر صدیق د ایمان وروړلو نه بعد د حضرت عثمان رضی الله عنه د ایمان وروړلو نه بعد هم د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه د ایمان وروړلو نه بعد هم او نور ډیرو صحابه کرامو د ایمان وروړلو نه بعد هم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم غلاف کعبه نسی او دعا کوي اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اے الله د عمر په ذریعہ اسلام لا عزت ورکړي بار بار دعاګانې کوي د الله محبوب پیغمبر د حضرت عمر فاروق د ایمان د پاره د دې وجه سوا حضرت عمر فاروق کی داسې یو کمالات او داسې خصوصیات او داسې جمالات پکې موجود وو
د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې هغه پیغمبرانه صفات چې نبی علیہ السلام یې فرمایي چې لو کان بعدی نبی لکان عمر، کما نه بعد نبوت دروازه کولوي د عمر فاروق سر د دې قابلو چې د نبوت تاج د پسر باندې کې خودل شي. هغه پیغمبرانه خصلتونه او صفات او هغه کمالات پکې موجود وو چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به چې کومه مشوره په فرش باندې ورکړه عرش مولا نه به داغي تایید راغی. رب کائنات به فرمایي زما محبوب پیغمبر هغه څوک چې عمر وي. قرآن کریم کی 23 مقامات 30 مقامات داسې دي چې پاغي کې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک رائے مختلف وا، د صحابه کرام رائے مختلف وا. رب کائنات 23 آیتونه 23 مقامات چې هغه ته موافقات عمر وي داسې نازل فرمایل چې زما محبوب پیغمبر چې عمر وي هغه شانتي وي. د حضرت عمر فاروق د رائے تایید د عرش مولا نه راغی. نو یو پاغي کې دا مقام دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرو صحابه کرامو د رائے مطابق دا فیصله فرمایل چې دوی نه د فدیه واغشتل شي، د قیدیان د پرې خودل شي. او مغه سوکړې شو رب کائنات ته دغه فیصله خو خرانغي او الله رب العالمین د آیتونو مبارکه نازل فرمایل چې د نبی شان سره دا مناسب نه دی چې د سره قیدیان وي او د غلبه مندلي هم وي او بیا چې د فدیه واخلي او د قیدیان پریدي او تاسو چې د دنیا معمولی مفاد ته وکړو الله رب العالمین چې د آخرت تاسو فائدې ته ګوري او کچري مخکې نه دا فیصله نه وشوي چې تاسو باندې به د الله عذاب نه راځي، نو یقینا دا یو داسې فیصله و چې په دې باندې د الله عذاب راغلی وي. بلکې مفسرین کرام لیکلي د حدیث پاک کې راځي د دغه فیصلې د وجه نه د الله عذاب راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې د الله عذاب د دې مخامخ د اونې شاته تر دې پورې راغلی او رب کائنات ماته وښودله. د هغه عذاب نزول ولې ونه شو؟ د هغې مختلف صورتونه مفسرین کرامو ذکر کړی دی. یو دا چې دینه مخکې آیتونو مبارکو کې تیر شو، الله تبارک وتعالی فرمایلی وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم، زما محبوب پیغمبر تر څو چې ته په دوی کې موجود یې زه دوی ته عذاب نه ورکوم. وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. دغسې مختلف وجوهات او یو وجه پکې دویم دا دی چې دا یو اجتهادي خطا وه د نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو، یو اجتهادي خطا او لغزش او اجتهادي خطا کې چاته عذاب نه ملاوي. صرف تنبیه په طور باندې دا وښودل شو چې تاسو دا فیصله د الله تبارک وتعالی په نسبت باندې پسند رانغی. رب کائنات هغه غوښتل چې عمر فاروق رضی الله عنه کوم مشوره ورکړې وه. ما کان لنبی ند مناسب نبی لرا ان یکون له چې وی دا هغه سره اسرا قیدیان حتی تر دې چې یسخن فی الارض غلبه بیا مومي پزمکا تريدون تاسو غواړئ عرض الدنیا مال د دنیا والله يريد الاخره او الله جل شانه غواړي آخرت. والله عزیز حکیم او الله جل شانه زبردست د حکمت خاوند دی. لولا کتاب کچری نه ویل کله شوی حکم من الله د الله جل شانه د طرفنا سبق لمسکم سبق د وړاندې نه لمسکم نو ضرور برسېدل او تاسو د پدی باندې پدی بارک فيما اخذتم پاغس چې واغستل تاسو عذاب عظیم عذاب لوی. فکلوا پسخری تاسو مما د اغسنا غنیمتم چې په غنیمت کې واغستل تاسو حلالا طیبا حلال پاک مال. واتقوا الله او يرکوي د الله نه ان الله غفور رحیم بشک الله جل شانه بخون کی رحم کون کی دی. نو الله رب کائنات تنبیه فرمایل چې د نبی شان سره دا مناسب نه و چې تاسو دغه قیدیانو په عوض کې تاسو فدیه اخیستې او تاسو دې ته وکړو چې وختي طور باندې کوم بعض کسانو دا رائے و چې دا مال چې کله واخلو مونږه نو زمونږ په مالی فایده به موشي او بل ځکه په جهاد کې بم پکار شي مال غنیمت. الله تبارک وتعالی هغه ته دا فرمایل تريدون عرض الدنيا، تاسو د دنیا په دنیا باندې نظر کوي. والله يريد الاخره. او دویم دا فرمایل لولا کتاب من الله
کچری د الله جل شانه حکم مخکې نه شوي سبق چې کوم وړاندې ذکر شوی دی لمسکم نو ضرور ورسېدل تاسو ته پدی باندې فيما اخذتم چې کوم تاسو فدیه واغشتل عذاب عظیم عذاب دی نو چې کله دا تنبیه راغی صحابه کرام سره یې پیدا شو چې دا خو مونږ ډېر زیات بد کارو کو چې مونږه فدیه واغشتل مونږ نه خطا وشو اگر چې اجتهادي خطا و مجتهد کله اجتهاد وکي او پاغي کې خطا هم شي هغه ته پاغي باندې ورنه کې ملاوي ځکه د مجتهد د اجتهاد مقصد هغه اصلاح وي هغه دین اسلام ته فائدہ رسول وي د مجتهد په کې ذاتی مفاد نه وي نو چې کله دوی سره یې پیدا شو الله تبارک وتعالى فرمایل چې دوی وی چې صحابه کرام وی چې موږ دی مال غنیمت ته لاس نه لګو ځکه چې په دې باندې موږ ته تنبیه ملو شو الله تبارک وتعالى فرمایل فکلوا تاسو خوري مما غنیمتم دا غسنه چې کوم تاسو مال غنیمت واغشتو حلالا طیبا دا تاسو لپاره حلال دی پاک دی دا د دې امت خصوصیت دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شپږ خصوصیات د دې امت بیان کړي دي چې ما ته راکړل شوی د نور پیغمبرانو ته نه د ورکړل شوی هغه کې او حلت لی الغنائم ما د پاره مال غنیمتونه چې دا حلال کړی شوی دي مخکنی امتونو د پاره مال غنیمت حرام هغه د پاره حلال نو دا د دې امت خصوصیت دی الله تبارک وتعالى فرمایل چې دا مال غنیمت حلال دي تاسو د پاره دا خوري خدوم ردا واتقوا الله دا الله نه يرکوي بشک الله جل شانه بخون کی رحم کون کی دي چې څه خطا لغزش کمزوري کوتاهي شوی وي رب کائنات ور سره معافی اعلان کوي دې د پاره چې دا صحابه کرام قرآنی شخصیات دي سبا دا څنګه چې څوک را پاسي په دې باندې اعتراض کوي په دې باندې تنقید کوي دوی د پاره کینه پر ځل کې وساتي ان الله غفور رحیم الله جل شانه ارسل دوی ته معاف کړي دي چې رب کائنات معاف کړي دي نو بندگان لپاره پکاره چې هغه مرته معاف ځل کې کینه ور سره نه ساتي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك